الرحمن الرحيم قل هزوا يا أيها الناس خلقوا إنما أنا لكم نذير مبين بشكل استوصى على صرف يرون كيف كارا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات بس حقا سانچ ایمان يرون دي او نیک اعمالم کئی لهم مغفرة ورزق كريم داغی دا پارا بخنم دا اللہ دا طرفنا او نیک روزی دا جنت دے والذین سعوا فی آیاتنا او حقا کسان چی کوشش کئی پا احکامات زمن کی معاجزین چی رکاوٹ جوڑشی اولئک اصحاب الجحیم لکا دوزخیان دی وما ارسلنا من قبلك من رسول حضور ستانا مخی چی سمرم لیگلی دی منگا مخی انبیاء ولا نبی او نبیان الا اذا تمنى هر کله چاوی با اراده وکړه د تلاوت کولو د قرائت کولو د وحی د اورولو القى الشیطان فی امنیته نو شیطان با اراده وکړه شیطان به کوشش وکړو چې د خلکو په زړونو کې وسوسې پیدا کړي فینسخ الله ما یلقي الشیطان بس الله پاک به ختم کړو مسخ به کړو هغه وسوسې چې شیطان به اچول مختل ثم يحكم الله آياته بیا به الله پاک مضبوط کړو محکم کړو احکامات خپل والله الله علیم حکیم هو یدی او حکمت والا دی ليجعل دبار د دې چې وګرځي ما یلقي الشیطان القاء د شیطان وسوسې د شیطان خیالونه د شیطان فتنه ازمیخ للذین دبار د هغه کسانو فی قلوبهم مرض چیزونو کی منافقت وقاسیت قلوبهم او زونه سخشیو وإن الظالمین لفی شقاق بعید بشکا ظالمان دیر زیاد لری کی دی په دشمنی کی د حقنا وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك او چې پوه شي هغه کسان چې بشکا دا حق دی د الله د طرفنا فيؤمنوا به بس اغیبا ایمان محکم شي فتثبت له قلوبهم او زړونه به وته نرم شي وان الله بشک الله جدي لهادي الذين امنوا لا رخي هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی الى صراط مستقيم لا رنيغه برابر رضا د الله تعالی الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یوازي ستاد امت مسله نه ده دا یوازې د مشرکینو مکه او مسله نه ده چې هغه د قران مجید په احکاماتو کې په آیاتونو کې او په وحی کې خپل مرزي خپل مفاد او خپل نظریه ګوري د هر یو حکم د هر یو وحی او د هر یو آیات هغه دا کوشش کوي چې هغه د خپل مقصد وایي او هغه اصل معنا او اصطلاح بدل کی او هغه په خپل مفادات باندې لکه څنګه چې نن سبا بازي کی هغه باندې هغه آیات هغه چسپا کی او هغه پورې اٹیچ کی الله وی حضور دا د مخ کی تر روانه طریقه دا قل یا ایها الناس من ویلو ایها الناس چې کوم دی دا د مکی صورت چې کوم دی نو هغه نه خدا او په سوره حج کی دا موږ ویلو چې دا سم مکی دی او سم دلی دی نو دا هغه مکی چې کوم دی نو دغه دی آیات ته بکی چې الله وی دی خلقو د مکی ته وایا چې انما انا لكم نذير مبين زه صرف يرون کې ښکارې زتا زبان مسلط نه ملست علیکم بمسیطر زبتا زو مسلط نه ما زبتا زو زبردستی کوونکی نه ما زما کار هغه صرف تاسو د الله پاک د احکامات رسونه ده فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم چا چې زما دا بلنه ومنله چا چې په دې باندې عمل وکړو چا چې دا د زړه په غوږونو واورېده ایمان یې راوړو خو د نیک عمل سره دا لازم بلځو یوازې ایمان او یوازې نیک عمل دا په کار نه راځي بلکې دا دواړه چې یو شی په کار راځي چې ایمان سره نیک عمل یو سړی ایمان راوړي د نیک عمل یې نشته هم هغه له فایده نه ورکوي او یو سړی هغه نیک عمل کوي خو ایمان یې نشته هم هغه له فایده نه ورکوي چې ایمان سره نیک عمل کوي نو الله پاک پرې رضا کیږي نو الله پاک وایي چې ایمان سره نیک عمل وکړه هم مغفرت داغي د پاره بخنه د ورزق کریم
او روزي د نیکه چې هغه نیکه روزي هغه جنت دی والذین سعوا فی آیاتنا او هغه کسان چې اوی کوشش کوي په احکاماتو د الله کې معاجزین چې رکاوټ جوړ شي چې د الله پاک دین ته رکاوټ جوړ شي الله د خو رکاوټ نشي جوړې دی خو چې د الله پاک دین ته رکاوټ جوړ شي دیوال جوړ شي د الله دین باندې کول غواړي الله پاک وایي اولئک اصحاب الجحیم ادو زخیان دي ځکه چې الله پاک بدی مجرمانو ته ورځ د قیامت باندې وموي چې څوک چې تختیدل غواړي او تختې فنفذوا من اقطار السماوات دا د سوره رحمان آیات دی د دې اسمان په دې کینارو کې چې کوم پاتې شي زه موږ بیګا ویلو چې دشمن طاقتوري نو هغه خپل دشمن له پوره مکور کوي چې دا مظلوم باندې ارمان پاتې نشي او دوی هغه خواهش دی پوره کا تکلیف شي وته شي نو الله وی دی ما د څنګه رکاوټ جوړیږي شي زما د څنګه رکاوټ جوړیږي شي دی باندې زما کمانډ دی صرف دی چې کوم دی نو احتیاطاً او بل مهلتاً دی ما پریږدي چې پرېږده دی چې څه کول غواړي هغه دې وکړي دا د دې لپاره دلته کې کما اختیار دی او اختیار څه دی د الله ر طاقت اختیار دی چې الله وایي چې دلته کې دی عقل استعمال کړي د خپل عقل نه دې څه فایده دي آیا دی هدایت طرف ته راځي او کدي د دې نه ګمراهۍ طرف ته ځي وما ارسلنا زور صبر چې لګري دي موږ من قبل کستانه مخکې من رسول ولا نبي او نبي موږ ویلو رسول او نبي کې موږ لږ فرق کړو رسول هغه دي چې هغه نوې دستور وحي وروړي او نبي هغه دي چې د مخکنی پیغمبر هغه خلیفہ وي نو رسول چې دین هغه لږ دي او انبیا ډیر دي چې د بل کس خلافت کړي د بل کس جانشین پاتې شي هغه ډیر دي او هغه شاته چې نوې وحي راغلي هغه لږ دي الله وی که هغه رسول او نبی الا مگر کله چې اذا تمنا هغه کوشش وکړي رس شي د قرات چې کله هغه کوشش وکړي د تلاوت دا معنی معرفت القرآن کې چې کوم دی نو ادریس سیب کړي د چې دی آیات ترجمه آسان شي په دې وجه هغه د تمنا معنا او قرات باندې کړي دا اقرا باندې کړي دا چې هغه کله د قرات کوشش کړي دی کله هغه د احکاماتو د رسول کوشش کړي دی کله هغه د الله پاک حکم بندیانو د رسول کوشش کړي دی نو القى الشیطان فی امنیته شیطان داغه د قرات په دوران کې د خلکو په زړه کې وسوسې پیدا کړي د سبب بارکه د قران په بارکه د قران د آیاتونو په بارکه او د هر یو نبی د هر یو رسول د وحی په بارکه چې کله به هغه کېدا نو شیطان په خلکو کوشش کوي چې له ذهنونو واړي او چې چاله به زور ذهن نشاړولې هغه له په کې شک پیدا کو چې د دې وخت چې وحی رااله په دې وحی کې ستاسو د دې خدایانو ذکر وزرانه وي یره که تاسو د خدایانو لږ ذکر یې پکې کړو نو تاسو به دې ډیر منلې وو الله پاک دې در شیطان د همیشه نه کوشش دی چې کله یو پیغمبر خپل امت ته یو حکم رسول غوښتل غواړي نو په پیغمبر باندې خو د شیطان وس نشته خو په امتیانو په زړونو کې هغې وسوسې او شکوک و شبهات پیدا کړي ثم يحكم الله آیاته بیا الله پاک محکم کړي دي احکامات خپل لکه څنګه چې موږ یو کس وګړيږي او هغه موږ ته د الله پاک د رسول غواړي نو موږ هغه په باره کې سوچو وایي دا څنګه د خپل معاملات څنګه دي د خپل کار څنګه دی او دې بل ته ودرېږي بل ته دا وي خپل دا دي خپل دا دي موږ دې ته نه ګورو چې دا دې سوي هغه خو دې ځان نه دی وخت نه وي دا خو د الله حکم دی یا د قرآن نه لګیاري یا د حدیث نه لګیاري اوس ته د کوم نصیبینه دې خپل عمل نه کوي چې زه خو به عمل وکړم نه موږ دا هغه په کریکټر باندې سوچ شروع دې جماعت خبرې کوي مړه د خپل سپر عمل دی په خپل سګي دا د چا کار دی دا د شیطان کار دی نو د کشان د شیطان په د پیغمبر باندې هوس نه رسیدو چې د هغه وحي کې خپل خبره شاملېږي خو د خلکو ذهنونه به وته واړول الله پاک وي فینسخ الله ما یلقى الشیطان والله الله جل علیم حکیم پوهه دی او حکمت والا دی په ارس پوهیږي الله پاک وي دا ولی شیطان ته الله پاک دا طاقت ورکو چې هغه د دې په دوران کې د خلکو په ذهنونو کې او د خلکو په زړونو کې وسوسې پیدا کړي الله وی ځکه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه هغه القا چې شیطان کوي هغه وسوسه چې شیطان کوي هغه الله فتنه وګرځي للذین ده هغه کسانو د لپاره په قلوبهم مرض چې منافقان هغه اسم منافقان دي منافق دوه خسړی ته وي
هغه دغه وخت کې چې ناس دي خپل مفاداتو ته ناس دي دین زده کولو ته نه دي ناس ته هغه پکې خپل دنیایي پیدا را شر دي پیغمبر ته پته ولګي دي صحابه ته پته ولګي چې دا مسلمان دي چې ما ته نقصان نه ورسي لکه نن سبا یو سړی وي چې زمو زوده سکما چې خلکو ته پته ولګي چې وی نه دا راسي ولګي د مسلمان دی زما خپل مفادات وباسما نو الله پاک وی د داسې خلکو د باره ما د شیطان لدا اختیار ورکړی دی چې هغه د دې د منافقت نورم سیوا کی وقاسیت قلوبهم د جازونه چې سخت دي الله د احکاماتو هغه پښتو او غیرت مخکې کوي او هغه د الله دین رسول کوي چې کله د پښتو د غیرت خبره راشي هغه وی دنیا کې عزت ساتل غواړي الله غفور رحیم دی بیا الله باغوي شیطان په هغه باندې خپل وس کوي چې دا وی څنګه دورم د دین نه سخت جهالت طرف ته واړي وان الظالمین لفی شقاق بعید بشک دا ظالمان چې دي ډیر سخت زړه دي فی شقاق دي په دشمنی کې دي بعید چډیر لري د حق نه دي د حق نه ډیر لري دي ګمراهان دي وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك او الله باخکار کوي دا هغه کسانو چې الله ولا کوی ورکړي دا قران حق دی په دې وجه باندې که ارزو پر کوشش شیطان وګو خود نیکانو او د هدایت یاب خلق بزرګو کې زه ورکړي شو ويؤمن به یجد اوی په دې باندې یقین لکشي فتحبط له قلوب او زړه ولا نور درکشي دا الله پاک هغه قانون ته د الله اصول ته او د الله احکامات ته دا ویزونه نور درکشي او هغه د الله پاک د نزدیک کې نور کوشش شروع کی وان الله بشک الله لهادي الذين امنوا هدایت کوي لار کوي هغه کسانو ته چې مؤمنان دي چې کوم کسان مؤمنان دي نو مؤمنانو ته الله هدایت کوي مقصد د دین څه دی الله پاک وی دې ته د دین ضرورت دی دین ته د ضرورت نشته چې کوم یو کس دین قبول غواړي نو هدایت نصیب کوم هغه ته دا په ځل کې طلب نشته نو هغه وته ناس دي او دا څنګه چې کافران ناس سترګي وته مخامخ نسري وګونه وته نسري خو دا هغه زړه په زیني الله وی زه هغه هدایت نه نصیب کوم چې کوم یو د هدایت طلب کوي نو په توګه به له قلوب زي وته زړه طرف کوم وان الله بشک الله چې لهادي الذين امنوا لار خي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړل الى صراط المستقيم هغه لار برابر چې کله د اغینه غلط کار کیږي نو په زړه هغه خپګيږي پریشان کیږي به لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی وته وی حضور په غونو کې اوسه ما میاش پس راځم ما ته د حلال او د حرام څه پته لري چې دا کار زه کوم دا حرام دي که حلال دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې په کوم سیس باندې دي زړه خفش او ته خلک ته خبر نشي دا مکوا نه جایز دی او چې په کوم یو سیس باندې زړه خوشاله شي ته ودرېږي چې دته دغه کار جایز دی دغه کوا ځکه چې الله پاک دا ضمیر تا ته مزړه کې کېدولې دا د مثال د قاضي دی دې فیصله کوي استاد لپاره د انسان لپاره الله پاک دای باندې پرې نو خدا چې در دی حکم نه خبر نه ما الله وی کته خبر وی او کته نه وی یو قاضي تاسو سره مستقل کېدولې و بتا ته الوی فائدہ کار صحیح دی دا صحیح دی بسم الله الرحمن الرحیم قل حضور وتویا یا ایها الناس یا خلق انما انا لكم نذير مبين بشک ز مستعوذ لپاره یې راول کی مواضحه فالذين امنوا بس هغه کسان چې ایمان یې راوړل او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي لهم مغفرة دا غي د لپاره بخنه د الله تعالی طرف نو رزق کریم او روزي د نیک جنت دی والذین سعوا فی آیاتنا او هغه کسان چې کوشش کوي په احکامات زمون کې معاجزین چې دین ته رکاوټ چې اولئک اصحاب الجحیم دغه دوزخیان دي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي نرجوستان مکه څومره لیکلي دي رسولان او انبیاء اذا هر کلا اذا تمنا چاوی با اراده او تلاوت القى الشیطان دو وسوسه باچول شیطان فی امنیته وجود اوریدو کو کی فینسخ الله ما یلقي الشیطان بس الله پاک مسخ ختم بکړو هاغه وسوسه چې شیطان باچول مطل ثم يحكم الله آیاته بیا الله محکم احکامات بل والله الله جل علیم حکیم بو یده حکمت ولله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض جوګرځي الله پاک وسوسې د شیطان شک د شیطان ازمیخ پسونو د هغه کسانو کې مرضون چې منافقان دي والقاسیه قلوبهم او زړه سخت شوي دي د دین نه وان الظالمین بشک ظالمان لفي شقاق بعید و دشمنۍ لري کې د حق سره وليعلم الذين جبوا الله هغه کسان اوتل العلم جبوا ولا ورکړي
دا انه الحق من ربک چې دا وحی او د پیغمبر دا راوړنه دا حق دی د الله تعالی طرف نه یؤمن به او ایمان ایمان وروړي په توګه بدله موضوع به وته نرم شي وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم بشک الله لار هغه کسانو چې ایمان یې راوړي لار نیغه